کله چې د قریش وفد د حبشې د بادشاه نجاشي سره ملاو شو، د هغه نه مطالبه وکړه چې کوم مهاجرین د مکې مکرمې نه راغلي دا د موږ له حواله شي، او د هغوی نه د تپوس نه کېږي. بادشاه غصه شو، ورته وایي دا څنګه کېدی شي چې د هغوی نه به تپوس نه کېږي او تاسو له به حواله کېږي. هغوی راوغوښتل صحابه کرام، کله چې هغوی ته قاصد ورغی نو هغوی ټول راغله، خو لاره کې دا مشوره وکړه چې بادشاه ته به څه وایو. ټولو په دې خبره اتفاق راغی چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم تعلیمات را کړي، د هغې نه به د یو ویښته عمره انحراف هم نه کوو چې هر څه پېښېږي، دې کې به زموږ خیري. د بادشاه دربار ته ننوتل، صرف په سلام اکتفا وکړه، سجده یې ونه کړه. بادشاه ته به چې څوک تلل نو سجده به یې کوله. یو روایت کې راځي چې بادشاه ته تپوس وکړو، او بل روایت کې راځي چې د بادشاه مقربینو ته تپوس وکړو چې تاسو بادشاه ته ولې سجده ونه کړه. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل الله مونږ له رسول را لېږلی، او دی رسول مونږ له حکم کړی چې د الله نه به بغیر بل چا ته سجده نه کوئ، او چا سره چې ملاوی کوي نو سلام به پې کوئ. مونږ چې د خپل پیغمبر سره ملاویږو هم سلام ورته کوو، او دا یې راته ویلي چې جنتیان به په جنت کې یو په بل سلام کوي. دوی جعفر متعین کړی و چې دی به بیان کوي. نجاشي بادشاه جعفر رضی الله تعالی عنہ د صحابو ته نه تپوس وکړو چې دا څنګه دین دی چې نه عیسایت دی او نه بت پرستی ده. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ایها الملک، اے بادشاه، مونږ ټول جاهل او نادانو، د بوتانو عبادت بم کوو، مردار بم خوړلې، په قسمه قسم بے حیاییو کې مبتلا وو، رشتې بم غوڅولې، د ګاونډیانو سره بم بدسلوکي کوله، زورور به د کمزورو غوښې خوړلې. په دې حالت کې الله تعالی په مونږه فضل وکړ، یو پیغمبر مونږ کې را مبعوث کو چې داغه حسب او نسب، داغه صدق او امانت، داغه پاکدامانی او عفت مونږ له معلوم دی. هغه مونږ له دا ویل چې صرف د یو الله عبادت به کوئ، د کاڼو د بوټو نه جوړ شوي خدایان ټول وغورځوئ. هغه مونږ ته د رښتینولۍ، د امانت، د صله رحمۍ او د ګاونډیانو سره د حسن سلوک تعلیم راکوي. د وینې تویولو، د حرامو خبرو، د بې حیایۍ او د باطل او د ناحقو نه موږ منع کوي. موږ دا دین قبول کو، نو دا قوم د موږ سره دشمنان شو چې تاسو ولې قبول کو. موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې کله موږ د دوی د ظلمونو نه تنګ شو چې حبشې ته لاړ شئ، هلته بادشاه دی، هلته به په آرام وخت تیر کوي. نو موږ رالو. بادشاه ورته وایي دې پیغمبر چې څه تعلیمات راوړي تاسو سره پکې څه شته چې ماته بیان کوي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي آو. سورت مریم اوله حصه یې ورته تلاوت کړه. بادشاه هم جړل او ناس کسان چې څومره و ټولو ژړل، او دومره وژړل چې ږیره په اوښکو لمده شوه. دا منظر الله تعالی بیان کړی و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. چې کله هغه څه واوري چې الله نازل کړي دي پیغمبر ته، نو ته به د دوی سترګې وګورې چې اوښکې به تې بهیږي، ځکه چې حق وپېژني. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې
کلام ختم کو نو بادشاہ ویل قسم مې دې په الله چې د دې کلام او د عیسی علیه السلام په کلام کې څه فرق نشته، هغه هم وحی او دا هم وحی ده. نو د مکې د وفد عمرو ابن العاص او عبدالله ابن ربیعه ته یې ویلې چې تاسو ځئ بس تاسو مراد نه پوره کیږي. چې بار راووتل نو عمرو ابن العاص دې ملګري ته وایي چې زه بادشاه ته سبا یوه بله خبره کوم نو دوی باندې به دا وطن به پې تنګ کم. نو عبدالله ابن ربیعه ورته وایي څه کې بس زمون خپلوان دي رشته داران هم دي خیر دی بس اوس یې پرېږده. وایي نه عمرو ابن العاص ونه منله. بادشاہ ته ورغی وایي بادشاہ صاحب دی خو د عیسی علیه السلام باره کې ډېره بې ادبي کوي ته ترې تپوس وکړه. بیا یې ورپسې قاصد ور ولېږه صحابه کرام یې بیا راوغوښتل وایي تاسو د عیسی علیه السلام باره کې څه وایئ؟ وایي موږ د عیسی علیه السلام باره کې هغه وایو چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له څه ویلي. اوس تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته څه ویلي دي؟ وایي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له ویلي دي چې حضرت عیسی د الله بنده او د هغه رسول دی او خدای په خصوصي روح سره پیدا شوی د خدای په کلمې سره. نجاشي او ورکوټې خزله راوچته کړه ورکوټې ډکې دا یې ونیو. په الله مې د قسم چې عیسی علیه السلام د دې نه دومره زیات نه دی، بس د الله بنده او رسول دی، د دې نه زیات نه دی. معنا دا د خدایتوب ته نه دی رسېدلی او نه د خدای زوی دی. دا ناس کسان غوسه شو بادشاه ورته چې هر څه کوئ که غوسه کېږئ او که هر څه کوئ خو د عیسی علیه السلام دقه مقام دی. او دې وفد ته یې وویلې چې تحفې تحایف نذرانې چې کومې تاسو راوړي زما دې ته هېڅ ضرورت نشته. خدای پاک دا بادشاهي ما ته بغیر د رشوت نه راکړې ده، زه چا نه رشوت نه اخلم. دا در سره والی او دوی ته ویلې ازادانه زندګي او ژوند کوئ تاسو ته هېڅوک څه نشي ویلی. بس هغوی نامراده را واپس شو. نجاشي مسلمان شه کلمه یې وویلې او د الله د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار یې وکړو. د قریشو وفد سره چې کله جعفر رضی الله تعالی عنه مخامخ شو نو بادشاه ته وایي نجاشي ته چې د دوی نه یو درې تپوسه ته وکړه چې موږ پسې راغلي دي. یو دا دی چې موږ خو به غلامان نه یو چې چا نه را تښتېدلي یو دوی را پسې راغلي دي. بادشاه د عمرو ابن العاص نه تپوس وکړه چې دوی خو به غلامان نه وي. عمرو ابن العاص ورته بل احرار کرام، نه آزاد دي معزز خلق دي زموږ د خاندان خلق دي. بیا ورته جعفر رضی الله عنه وایي نجاشي ته چې د دوی نه تپوس وکړه چې د چا وینه خو به نه توی کړي چې قتل یې کړی او را تښتېدلي. نو بادشاه عمرو ابن العاص ته وایي دوی خو بس وینه نه توی کړي چې قتل یې کړی او بیا راغلي. هغه ورته وایي لا قطرة من دمي، یو ساس کې وینه هم نه ده تویه کړې. جعفر رضی الله تعالی عنہ دریم سوال کوي نجاشي ته وایي دوی نه تپوس وکړه چې موږ خو به د چا مال نه یې راوړی چې چا مال هم را تښتولی او دوی را پسې راغلی دي. بادشاه عمرو ابن العاص ته وایي دوی خو بس مال نه یې راوړی چې تاسو ورپسې راغلی یئ. نه هغه ورته وایي عمرو ابن العاص نه یو قیرات معمولی روپۍ هم د چا نه نه دي راوړي، زموږ پې دا دعوه هم نشته. ښه نو ولې ورپسې راغلی یئ؟ ځکه دوی زموږ د پلار نیکه دین پرېښی ځکه ورپسې راغلی یو. تاسو پې پوه شئ. حضرت جعفر او د هغه ملګرو چې کله د حبشې نه مدینې منورې اراده وکړه نو نجاشي ټولو ته د لارې خرچه او تحایف او هدایا ورکړل او یو قاصد یې ورسره کړ او دا یې ورته وویلې چې تاسو سره ما څه کړي دي دا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کوي او دا به ورته ووایي چې ما ایمان راوړی دی چې الله یو دی او ته د خدای پیغمبر او ما دپاره دعا وکړه. حضرت جعفر رضی الله عنه فرمایي چې موږ د حبشې نه را روان شو او مدینې منورې ته ورسېدلو. دا د خیبر د فتح ورځ و، خیبر فتح شوی و په دې ورځ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر سخت خوشحاله شو او ما ته غاړه راکړه او ډېر خوشحاله و
او د ډېر خوشحالۍ نه ویلې چې زه نه پوهېږم چې د جعفر رضی الله تعالی عنہ په راتلو نن خوشحاله یم او که د خیبر په فتح خوشحاله یم. جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي دا نجاشي بادشاه قاصد را لېږلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس او قاصد ولاړ و هغه ورته خبرې کولې. وایي د جعفر رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړه چې دوی سره موږ څنګه سلوک کړی دی زموږ بادشاه. جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته ټوله واقعه بیان کړه چې موږ سره ډېر ښه کړي دي او زمونږ بادشاه ایمان راوړی دی او د دعا درخواست یې کړی دعا ورته وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېد او داسې وکړه او 3 وارې دا دعا وکړه اللهم اغفر للنجاشي، خدایه نجاشي ته بخښنه وکړي، خدایه نجاشي ته بخښنه وکړي، خدایه نجاشي ته بخښنه وکړي. ناس ټولو مسلمانانو په امین ویلي. حضرت جعفر رضی الله عنه د قاصد ته ویل چې ته لاړ شې نو بادشاه ته به دا خبره کوې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درته دعا وکړه. او دې کې یو 40 کسان د حبشې په مهاجرینو کې مخکې راغلي وو. مخکې هغوی چې پوه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت کړی دی نو هغوی راغله غزوه بدر کې شریک شو او دا نور د هجرت په 1 کال د فتح خیبر په موقع کې را واپس شو. نو الله جل شانه د مهاجرینو د حبشې ته یو خاص مقام ورکړی ځکه 2 هجرتونه یې کړي، یو حبشې ته او یو مدینې.